زه چې نن ګورم چې څومره په جذبې سره تاسو راوتي یې نو انشاءالله له دې ځای نه تاسو زه دا مبارکي در کوم چې انشاءالله تاسو خپل حق ګټلی دی ځکه چې نن په ټول بونیر کې یو سکول یو پرایمري سکول کولاو نشته ټول سکولونه بند دي ټول ملګري راوتي دي ښه په اتفاق او اتحاد سره خپله مظاهره خپل احتجاج به موږ ریکارډ کوو په پېښور کې او له دې ځای نه به موږ اخري د دعا به کوو د دعا نه پس به روانګي خو په لاره به موږ د خپل نظم و ضبط او د ډسپلین د دې به خیال ساتو د نورو ګاډو والا د هغوی به خیال ساتو ځکه چې زموږ وروڼه بهیګاني یا امبولینس وغیره د هغې خلکو به موږ خیال ساتو ځکه چې موږ استادان یو موږ باشعوره طبقه یو نو چې موږ ته خلک ګوته نه نیسي دا انشاءالله دا احتجاج به زموږ پروټ پول وي او د ټولو ملګرو دوباره یو ځل بیا شکریه دا کوم د زړه له تله ځکه چې تاسو په یو میسج باندې د سوشل میډیا په لاره باندې تاسو په چې تاریخ د احتجاج او په ښه په نره باندې زموږ د بونیر د قافلې کامیاب کو دلته کې په ګڼ شمېر کې راغلي یې او ټولو نن سبا تاسو ته پته ده چې منلې موږ ټول خلک ذمېدار خلک یو د ټولو خلکو کارونه دي هغه کارونه تاسو پرېښي دي شاته مو ورځول دي او راودي یې نو انشاءالله دا حکومت به زموږ دا مطالبات مني او موږ له به 15 بنیادي سکیل 15 16 او 17 دا اپګریډیشن به انشاءالله موږ له راکوي که د دوی خوښه وي او که د دوی خوښه نه وي په زور به یې دي اخلو انشاءالله بل زموږ خویندې چې کومې دي فیمیل سکولونه هغوی زموږ دپاره دعاګانې غوښتې دي نوافل یې کړي او ختمونه یې کړي نو دا دعاګانې دغه نوافل دغه به انشاءالله رنګ راوړي او دا به موږ به سرخ روي انشاءالله او ګټه به دي پی ایچ ډي استادان وي سره صاحب مطالبات راته خپل صرف ووایي چې مطالبات هم څه دي څه له روان دي زموږ مطالبات دا دي چې زموږ اپګریډیشن غواړو زموږ 2018 نه سروس رول چینج شوي دي په بنیادي کوالیفیکیشن چې دی هغوی د هغې لپاره بي اے بي سي کې ښودلی نو زما په پرامرۍ کې ما له 12 سکیل لګي او سی ټي او ایس ایس ټي او اے ټي او پی ټي او ډي ایم وغیره هغوی ته 15 سکیل ورکوي موږ دوی ته دا ووایو چې تا په 2018 کې سروس رول چینج کړو مطلب کوالیفیکیشن دې سیم کړو نو موږ هم د سیم سکیل لګه موږ هم د 15 سکیل بنیادي راکړه او 16 سطحې ته زموږ پروموشن وکړه زموږ لومړی مطالبه دا ده دویم مطالبه زموږ دا ده چې په پنشن اصلاحات دوی کوم کړلي هغه موږ بالکل نه منو په هغې کې چې کوم دوی ترمیم کړلی نو هغې ته موږ بالکل هرګز تیار نه یو د استاد چې 40 سال 30 سال سروس وکړي نو دغې پنشن لګوي چې هغه باندې د کټ لګول دی نو دا کټ ته موږ هرګز تیار نه یو دا زموږ دوه اهم او اډهاکیزم چې دی د دې خاتمه موږ غواړو مستقل چېرې پرمننټ استادان چې څومره دوی بھرتي کوي چې پرمننټ لګوي او څنګه نور زاړه استادان دي دا قصه ختمه شي ځکه چې استادان د ټینشن دی دلته کې راشي پرامرۍ کې یا په هغې کې پوسټ والی جاین کې او غریب سره بیا دا ټینشن چېرې زه به پرمننټ شم یا به نه شم زموږ وایو چې دا ټینشن د دوی نه ختم شي په پرمننټ بیس باندې دوی اپوینټمنټ کېږي او دغه زموږ مین اهم مطالبات دي